أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة بقرة دویم سپارہ آیات نمبر 177 دی کی اللہ پاک جل جلالہ مشرکین مکہ یهودو او نصوارو دی ټولو چې کوم دی دا بحثونه شروع تحویل قبله باره کې چیرې مسلمانانو به تر اوسه پورې بیت المقدس ته مونځ کو او اوس مسلمانان بیت الله شریف ته مخونه وګرځول نو آیا د دې د مخکنی مونځونه به شوي کو بنی شوي او دی ولې چې کوم دی بیت الله شریف ته مخکنی دا بحثونه چې کوم دی شروع او دا خلکو به ځای په ځای باندې دا بحثونه کول نو الله پاک جل جلاله ته فرمایل چې دا خبرې مه کوئ د دې مشرک چې تاسو دا خبره کوئ چې مسلمانانو اوسه پورې بیت المقدس ته مونځ کوو اوس چې کوم دی بیت الله شریف ته مونځ کوي نو دا خبرې پرېږده د دې نه علاوه نور خبرې نشته دي نور احکامات ته الله پاک نشته دي تاسو دا دین صرف په دې کې راګیر کړی دی چې مشرق ته خو مخ کو مغرب ته خو مخ کو نور د نیکه خبرې نشته نور محکمات ډیر دي باغې کې بحث وکړي دا یو خبره خو راټینګ کړې ده چې مشرق ته چې کوم دی مخ بیت الله شریف ته مونځ کی او څوک دی بیت المقدس ته مونځ کی بس په یو خبره پس خو راغستې ده نور احکامات الله پاک جل جلاله نشته او دا د الله پاک جل جلاله فرمایي چې اصل کې په دې مشرق او مغرب کې څه چل نشته دی څوک مشرق ته مخ کی کو مغرب ته مخ کی دی خپل څه حیثیت نشته دی بلکې دا ټول چل د الله په حکم کې دی چې الله کم طرف ته حکم وکي هغه طرف ته مسلمانان مخ کی پدې کې د دې لپاره اجر دی ثواب دی خوشحالي ده او نیکبختي او چې کم طرف ته الله حکم وکي چې دې طرف ته نه مخ کوي نو په هغه طرف ته څوک مخ کی نو پای کې د دې نقصان مطلب دا ټول چل او دا ټول برکت دا د الله پاک په حکم کې دی او چې د الله پاک حکم اومنو غو کامیاب مخکې حکم تاسو بیت المقدس طرف ته مونځ کوئ اوس الله پاک حکم وکړو بیت الله شریف ته مخ کوئ نو الله پاک دوی دا باسونه چې کوم دی پرې دی او په دې آیات شریفه کې الله پاک جل جلاله یو نوې بحث شروع کی یو نوې باب شروع کیږي چې ابواب البر وته د نیکه بابو د دې ځنه د نوې باب چې کوم دی ابتدا کیږي د نو خبرو چې هغه ته ابواب البر وی د نیکه بابو نو په دې آیاتونو کې الله پاک جل جلاله مسلمانانو د تعلیم ورکي او ضمنن پکې د کافرانو د اعتراضاتو جوابونه هم او د دې ځاینا تر سوره بقره تر ختمېدلو پورې دا ټول څومره دي دا ټول د دې آیات تشریح ده او د دې آیات تفسیر د دې آیات کې الله پاک جل جلاله اجمالی ذکر کړي اجمالی د هر یو څه کوم دی او تفسیر بیا نوستو آیاتونو کې را روان نو دا نور چې تر سوره بقره تر اخره پورې چې څومره آیاتونه دي نو دا ټول آیاتونه د دې آیات تفسیر دی او د دې آیات تشریح ده نو الله پاک جل جلاله دوی دغه باسونه پرې دی چې تاسو صرف چې کوم دی په تحویل قبله پورې نه خطي چې الله پاک ولې کعبه بدل کړه دا خبرې پرې دی دلته الله پاک جل جلاله فرمایي چې لیس البر ندنیکی ان تولوا دا چې تاسو یې کامل نیکی نه لیس البر کامل نیکی نه دا ان تولوا دا چې تاسو وګرځوي وجوهکم مخونه خپل قبل المشرق طرف ته مشرق ته والمغرب او طرف ته مغرب ته ولكن البر لیکن نیکی من ده هغه چا نیکی ده
لكن البر لیکن نیکی من د هغه چا نیکی ده، نیکی د هغه چا نیکی ده من آمن چې ایمان یې راوړو بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د قیامت باندې والملائکه او په فرشتو باندې ایمان راوړو والکتاب او په کتابونو باندې والنبیین او په نبیانو باندې. دې آیات کې الله پاک جل جلاله عقاید ذکر کړی دي. په دې آیات کې الله پاک جل جلاله عبادات ذکر کړی دي. عبادت ذکر په کې هم کړل، د عقاید ذکر کړی دي، د عبادت ذکر کړی دي، د معاملات ذکر کړی دي، د اخلاقیات ذکر کړی دي. من آمن بالله سره الله پاک جل جلاله د عقاید ذکر کړل او واقام الصلاه واتى الزکات سره الله پاک د عبادت ذکر کړل. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا دې کې الله پاک جل جلاله دغه د اخلاقیات والموفون بعهدهم دې سره الله پاک جل جلاله دغه ذکر کړل د عبادت عقاید عبادت د معاملات ذکر کړل. والموفون بعهدهم سره د معاملات ذکر کړل. ځکه چې چا سره وعده وکي او دا وعده ته چې کوم دی پوره کړي نو دا یو معامله ده. دې کې الله پاک د معاملات ذکر کړل او والصابرین فی البأساء والضراء دې کې الله پاک د اخلاقیات ذکر کړل. نو دا ټول ذکرونه الله پاک جل جلاله په دې کې چې کوم دی اجمالی کړي دي، ورسته بیا د تفصیل روان دي. نو لیس البر نه د نیکی یعنی نه د کامل نیکی ان تولوا د تاسو وګرځوي وجوهکم مخون خپل قبل المشرق طرف ته مشرق ته والمغرب او طرف ته مغرب ته ولكن البر لیکن نیکی من د هغه چا نیکی ده آمنا چې ایمان راوړو بالله په الله باندې ایمان راوړو. نو الله باندې ایمان چې الله پاک جل جلاله لا نه په ذاتو کې څوک شریک جوړ کی او نه په صفاتو کې. الله د ټولو خپل صفاتونو مالک دی او الله د هغه ټولو خراب صفاتونو نه پاک. الله پاک د ټولو خراب صفاتونو نه پاک دی او د ټولو خپل صفاتونه کوم چې د الله د ذات سره خی د شان سره خی د هغه صفاتونو الله پاک جل جلاله هغه چې کوم دی مالک دی. ان د الله پاک سره باندې څوک په ذات کې شریک دی نه به سره په صفاتو کې کوم شریک. الله پاک واحد لا شریک منی په ذات کې هم او په صفات کې هم. من آمن بالله چې ایمان راوړو په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د قیامت باندې. په اخر په دنیا کې یو ورځ اخیره نشته، په دنیا کې یو ورځ اخیره نشته ځکه چې یو ورځ راځي نور پسې بل راځي. کله شروع ورځ د نورستو په زیارت ورځ را روانه ده. خو د قیامت ته ورځ ته یوم الاخر په دې وجه ویل دي چې د قیامت اخیره ورځ دغه به اخیره ورځ د دنیا دې نه پس بیا د دنیا د دروازې او د شپې د خبره چې کوم ختم شي. ځکه جنت کې بیا شپه نه تشه ورځ به نو دې وجه نه چې کوم دې اخیره ورځ ویل ده. بالله والیوم الاخر او په ورځ د قیامت باندې ایمان راوړي. والملائکه او په فرشتو باندې ایمان راوړي. فرشتي دا د الله مخلوق دي چې دا سراسر تابعداري ده. دا د الله پاک جل جلاله تابعداري کی لا يعصون الله ما امرهم. دي د الله نافرمانی نه کی بس چې کوم حکم وته الله کی هغه پوره کی. فرشتو کې نافرمانی نشته دي ځکه دي کې الله پاک د معصیت د ګناه ماده نه راچوي. نو فرشتو کې نافرمانی نشته. د کوم ورځ نه چې پیدا دي په عبادت باندې لګیا دي او تر قیامت پورې دي د الله پاک جل جلاله عبادت. په دې کې تذکیر او تانیث نشته دي، مذکر او مؤنث پکې نشته دي. څنګه چې په انسانانو کې دي خزه دا سړی دي، پیریانو کې خزه او سړی دغه رنګ په زناورو کې مشته دي. خو فرشتي د مذکر او د مؤنث نه پاکي دي، مذکر او مؤنث پکې نشته دي. د بچو راوړو سیستم هم په دې کې نشته ځکه چې مذکر مؤنث پکې نشته دي او د بچو راوړو سیستم هم په فرشتو کې نشته. د دې نه پاکي الله پاک پیدا کړی. فرشتي څومره دي نو دا د الله پاک جل جلاله په علم کې د څومره دي تعداد نه دي معلوم، صرف الله ته معلوم. بیت المعمور ودوی د فرشتو کعبه ده دوم اسمان کې. او نبی علیه الصلاۃ والسلام د جبرئیل علیه السلام وی چې د الله پیغمبر هر ورځ او یا زره فرشتي راشي او د نور په دریاب کې کوم دی غسل وکړي او بیا د نور جامې واغوندي او دغه او یا زره فرشتي د بیت المعمور نه طواف وکړي او تر قیامت پورې بیا دغه او یو زره فرشتو نمبر نه راځي. د دین اندازه ورګه سورۃ الله پاک پیدا کړی. انسان ته پته نشته دی د الله په علم کې ده
نو ول ملائکته په فرشتو باندې ایمان راوړي ول کتابي او په کتابونو باندې ایمان راوړي کتابونه جنس کتاب الکتاب دا الف لام چې کوم دا به جنسي دي جنس کتاب جنسي آسمانی کتاب جنسي آسمانی کتاب نو آسمانی کتابونه الله پاک جل جلاله 104 نازل کړي سلوري غټ کتابونه نازل کړي دي او دا سل الله پاک جل جلاله سپاره صحیفه ورته دا الله پاک نازل کړي وړ کتابونه نو پدې سلو کتابونو کې لس صحیفه یعنی لس سپاره دا په حضرت آدم علیه السلام نازل شوي 50 صحیفه په شیس علیه السلام آدم علیه السلام زوی د باغ نازل شوي دي او 10 صحیفه په حضرت ادریس علیه السلام نازل شوي دي او لس صحیفه په حضرت ابراهیم علیه السلام نازل شوي نو لس په آدم علیه السلام او 50 په حضرت شیس علیه السلام شپېته شولې او 30 په حضرت ادریس علیه السلام نو 90 شوي او لس په حضرت ابراهیم علیه السلام دا سل صحیفه شوي دا الله پاک نازل کړي او د دینه علاوه سلور آسمانی کتابونه الله پاک نازل کړي دي غټ کتابونه سلور تورات په حضرت موسی علیه السلام نازل کړي دي او انجیل په حضرت عیسی علیه السلام او زبور دا په حضرت داوود علیه السلام او قرآن مجید پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل کړي دا سلور کتابونه او سل صحیفه الله پاک جل جلاله نازل کړي په ټول زمون ایمان ولکتاب په کتابونو ایمان راوړي والنبیین او په نبیانو باندې ایمان راوړي نبیانو باندې 1,40,000 کم زیات پیغمبران الله پاک جل جلاله را لېږلي دي دنیا او دې ټول باندې زمون ایمان چې کوم د الله د طرفه پیغمبر راغلی زمون په ایمان نو نبیین نبی او رسول دغه لغونده کې فرق دی رسول هغه چاته ویل شي چې صالح الله پاک جل جلاله د طرف نه راغلي د خلقو د هدایت لپاره صالح خزانه ګوري ها پیغمبرانو کې خزانه نشي راځي پیغمبرانو کې خزانه نه راغلي نو صالح الله پاک را لېږلي د مخلوق د انسانانو د هدایت لپاره او د خپل کتاب ورکړي دته چې کوم دی رسول ویل شي نو رسول دا خاص دی او نبی دا عام دی نو رسول او نبی سره فرق اعتباری دی نو رسول هغه چاته ویل شي چې دی الله پاک د مخلوق ته هدایت لپاره را لېږلي وي او د خپل کتاب ورکړي وي دته رسول ویل شي نو الرسول نبی وی الرسول نبی وی هر نبی رسول نبی نو رسول هغه چاته ویل شي چې الله پاک د طرف نه را لېږلي د مخلوق ته هدایت لپاره او د خپل کتاب ورکړي لکه موسی علیه السلام او دا غرنګ چې کوم دی حضرت عیسی علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله پاک جل جلاله رسولان عمر لګري دو نبیان عمر لګري او نبی هغه چاته ویل شي چې هغه د الله پاک جل جلاله د مخلوق د انسانانو د هدایت لپاره را لګلي وي خو کو الله ول کتاب ورکړي به کو نه ورکړي ضروری نه ده کتاب ول ورکړي او د رسول لپاره ضروری ده چې الله پاک ول کتاب ورکړي لکه موسی علیه السلام الله کتاب ورکړي دي موسی علیه السلام رسول دی او نبی دی دا سره د غرور هارون علیه السلام هغه چې کوم دی نبی دی رسول نه دی ځکه هارون علیه السلام سره خپل کتاب نو بلکې د موسی علیه السلام د کتاب پرچار به کو دا غي تبلیغ دی نو 1,40,000 کم زیات انبیاء علیهم السلام الله پاک را لګلی دي په دې ټولو باندې ایمان لري وآت المال او ورکی مال على حبه ومحبت هغه باندې او محبت د هغه باندې په دې کې درې احتمالات دي کو دی حبه او محبت هغه دا هی معنی د هغه نو کو د داحي ضمیر چې کوم دی راجع شي الله ته لفظ الله ته بیا به معنی دا شي چې د محبت د مال لګي د الله په محبت سره صرف د الله د محبت ته وجه نه د مال لګي د خلقو د نمود او نمایش او د ریا د وجه نه لګي د دې د وجه نه لګي چې خلک راته سخی سړي صرف د الله د محبت ته وجه دا لګي کو د حبه د هی ضمیر دا ورته شي چاته لفظ الله طرف ته رسو دا دی من آمن بالله طرف ته ورته شي دا هی ضمیر بیا به معنی دا شي چې دا مال لګي د الله په محبت سره او کو دا هی ضمیر دا د مال طرف ته ورته شي وآت المال او ورکی د مال طرف ته ورته شي نو بیا به معنی دا شي چې دا مال لګي دا کم مال نو آت المال نو د مال طرف ته دا هی ضمیر ورته شي نو دې به د معنی بیا دا شي د خپل خوخ مال لګي چې کوم سیز د خوخ وي نو دې د الله په لار کې خرچ خراب سیز نه خرچ بلکې چې د کوم سیز خوخ وي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
چې د خوښ سيزي خوښ او غوره سيزي نو دې هغه د الله پاک جل جلاله په لار کې خیرات کوي څنګه صحابه ترتیب چې کوم سيز به هغه خوښو نو هغه به چې کوم د الله پاک جل جلاله په لار کې خیرات ورته نو دې خپل خوښ مال لګي او کنه د دې هی ضمیر على حبه چې هی ضمیر دی دا په دې اتا کې دنه یو مصدر دی ایتا نو دې ایتا طرف ته ورته وشي نو بیا به معنی دا شي چې دې د ورکړې سره محبت دي چې دا کوم ورکړه کې د الله په لار کې نو دا په دې باندې خپه نه دي بلکې په خوشاله سره دې دا ورکړه دا درې احتمالات دي وآت المال او ورکوي دې مال على حبه بمحبت هغه سره یعنی په محبت الله سره یا على حبه بمحبت دې مال سره یعنی خپل مال ورکوي غوړه مال ورکوي خپل مال او په حبه بمحبت الله سره او په محبت د مال سره یعنی خپل مال ورکوي او دریم احتمال بګدادي و دغه على حبه نو په دې ورکړې سره د محبت درې وړ احتمالات دي ذوی القربى على حبه بمحبت هغه سره ذوی القربى چاله ورکوي نو رومبي چې کوم د رشتہ دارانو راغلي ذوی القربى رشتہ داران دا مال ورکوي چاله رشتہ دارانو والیتاما او یتیمانانو له ورکی دویم نمبر پس یتیمانان دي والمساکین او مسکینانو له غریبانو له ورکی وابن السبیل او مسافر له ورکی والسائلین او سوالګرو له ورکی وفي الرقاب او د غلامانو په آزادۍ کې ورکی دلته کې الله پاک جل جلاله انداز بیان بدل کو والسائلین وابن السبیل او د وفي الرقاب د غلامانو په آزادۍ کې د دې معنی دا ده چې الله پاک د فیر اوسته او فر رقاب دې مطلب دا دی چې غلام له پیسې مو ورکوا غلام ازادي غوړي دا غلام آزاد کړه د غاړه خلاص کړه اکانه په پیسو باندې والد الله د لپاره آزاد او فر رقاب واقام الصلاه او منذ قيم واتى الزکات او ورکوي زکات وګوره مهته على حبه سره د مال ذکر وشو نو دا د دینه دا مسله معلومیږي واتى الزکات الله پاک مست بیا ذکر دا مه ته چې کوم مال دی وی دین دا خبره معلومیږي چې د کامل نیکه د پردا ضروری دی چې صرف په زکات باندې اکتفا نه کوي صرف زکات نه ورکوي دویمه خبره دا ده چې د مسلمانانو په مالونو کې صرف زکات فرض نه دی بلکې د زکات نه علاوه نور مال پکې فرض دی د مسلمانانو په مالونو کې د زکات نه علاوه نور مال فرض دی لکه څنګه دغستا گاونډي دی او هغه د لوګي نه مړ کیږي یا ستا رشتہ دار دی هغه د لوګي نه مړ کیږي او تاسو سره پیسې شته تاسو نشته ده نو پتا باندې فرض او واجب دي چې د مدد وکړي د مرګ نه بچ دغه رنګ یو ځای کې د جمعات ته جوړېدل ضروری وي جمعات جوړېدل ضروری نو په مسلمانانو باندې واجب دي چې دی ځکه په جمعات کې مال نشي لګول په جمعات کې مال مسلمانانو په مالونو کې واجب دي چې دی راغون شي او پیسې راجمع کړي جمعات دي دغه رنګ یو ځای کې د مدرسې ضرورت ته پکې نو د دې په مال کې دا خبره واجب ده چې دې پیسې ورکړي او ځان لږ کم دی د قرآن او سنت لپاره مدرسې جوړه نو د مسلمانانو په مالونو کې د زکات نه علاوه چې کوم دی مال واجب دی خو فرق پکې دا دی چې زکات دا یو خاص نصاب دی او دویمه دا چې په زکات باندې کال تیرېدل شرط چې تا کال پتی شي پتا باندې زکات راځي او دا په قدر د ضرورت چې کوم ځای کې ضرورت دی ستا په مال کې چې کوم دی واجب شته دی او چې کوم ځای کې ضرورت نه مال کې دی واجب نشته چې کوم ځای کې ضرورت دی اوس دلته یو سړی د لوګي نه مړ کیږي او باندې واجب دي چې دلته موږ ډوډۍ ورکړو د موږ مدد او چې څوک نه مړ کیږي موږ باندې واجب نه دا فرق دی په زکات کې او په نور واجب مال کې واقام الصلاه او قیمی منځونه وات الزکات او ورکی زکات والموفون او دی پورا کون کې دی بعهدهم د خپل وعده اذا عاهدوا هر کله چې وعده چې کله وعده وکړي نو د مؤمنانو صفت دی دا د کامل نیکه ولا صفت دی چې کله دی وعده وکړي وعده به پوره کوي چې دا د دې عادت جوړ شي دا د دې فطرت جوړ شي چې دی وعده پوره کوي کله کله یو فاسق او فاجر سړی کله کله اتفاقی وعده پوره کوي خو نه دی به هر وعده چې کوم دی پوره کوي چې سره وعده وکړي دې به پوره کوي ځکه په منافقانو په صفاتونو کې یو صفت دا دی چې کله دی وعده وکړي نو دی د وعده خلاف ورزي کوي نو د مؤمن صفت دا دی چې دی به د وعده پابندي کوي وعده به ماتي نه بلکې وعده پوره کوي اذا عهدوا والصابرين في البأساء والصابرين او صبر کوونکي في البأساء تفسیر جلالین
د بالبأساء تفسیر چې کوم دی په شدت الفقر سره کړل په ډېری غریبۍ سره په ډېری غریبۍ باندې صبر اوس دې ځای کې الله پاک جل جلاله بیان بدل کو دلته کې والصابرین پکادو چې والصابرون ویلي خو دلته کې دا صابرین ولي صابرین په دې وجه باندې مفسرین وی چې ویلي دي چې دلته کې دا نسب علی المدح دی د مدح د وجنه دلته صابرین راغلي څه مطلب دلته کې د مدح ټکی پټ دی د مدح ټکی پټ دی چې الله پاک وی زه مدح کوم په صابرین باندې زه مدح کوم دلته الله پاک انداز بیان چې کوم دی بدل کو والصابرین والصابرون پکارو خو دلته کې یو پټ ټکی دی د مدح نو دا صابرین دا غي د لپاره مفعول دی نو مطلب دا دی چې الله پاک وی زه مدح وایم صابرین دا ولي دا صبر په هر یو سیس کې چې کوم دی پکار راځي صبر په هر یو سیس کې صبر معنی دا ده چې نفس منع کول خپل ځان منع کول د هغه سیز نه چې ستا نفس غواړي نو زمونږ نفس دا نه غواړي چې په دې یخنه کې مونږ او دس وکړو په یخنه کې او دس وکړو جمعه تراشو نو مونږ دا د نفس خلاف نو په دې باندې صبر په دې یخنه باندې مونږ صبر او دا څنګه نفس دا نه غواړي چې ته یو ګناه پرې دی بلکې نفس ته په دې ګناه باندې مختکې چې دا ګناه وکړه نو ته په هغه باندې صبر وکړي نفس ترا کنټرول کړي نفس ته منع دا څنګه په تا باندې غم مصیبت راغی نو نفس وی چې ته غیر وایا نو ته دا غیر ونزان کنټرول نو دا نفس په هر ځای کې پکار راځي د دې وجه نه الله پاک جل جلاله په صابرونو باندې مدح صابرونو مدح الله پاک پرمه والصابرین او صبر کوونکي فی البأساء په تنگ دستۍ باندې والضراء او په سختۍ باندې فی البأساء شدت الفقر په باندې مالی تکلیف راغی دی په باندې صبر وکړي په دغه صابرون الله پاک مدح وایي والضراء او په باندې جانی تکلیف تفسیر جلالین فی المرض الضراء تفسیر چې کوم په مرض سره کړی فی البأساء تفسیر په شدت الفقر سره کړی په زیات غریبۍ سره فی البأساء کو په باندې غریبی را لپاره فقر بکی صبر بکی والضراء او په باندې مرض راغی جانی تکلیف راغی هغه هم صبر کی وحین البأس او د جنگ په وخت کې هم دې صبر کی ځکه جنگ وخت هم ډېر د تکلیف وخت بعضی وختونو کې په مجاهدین ته ډوډۍ نه ملایي یو مجاهدو مون تبلیغ کیتلو هغه د خبره کوله مون درې ورځې د انګورو په باغ کې کړی د افغانستان په جهاد کې درې ورځې مون د انګورو په باغ کې ډیرو خو مونږ د هغه باغ نه انګور نه شو کول ځکه چې شهید ته هر څه مات کیږي خو پر دې حق نه مات کیږي د دې وجه زمونږ د امیر حکم داو چې د دې باغ نه انګور نه درې ورځې مونږ نارې تیل کړی خو مونږ د انګور د باغ نه چې کوم دي دانه نه سکه نو په جنگ ډېر لوی تکلیف په مجاهدینو باندې تیریږي د دې وجه وحین البأس او په وخت جنگ هم دي صبر کوي اولئک الذین هم دا خلق صدقوا دا رښتونی دي او اولئک هم دا خلق متقون دي متقیان دي پرهیزګاران دي دا چې کوم دی الله پاک جو اجمالی تفصیل اجمالی بیان وکړو یعنی صرف یو لفظ ذکر کړو وروسته د دې آیات تر سوره بقره پورې اخره پورې د دې آیاتونو تفسیر را روان لیس البر ندنی کی ان تولوا دا جتاسو وګرځوي وجوهکم مهون خپل قبل المشرق طرف ته مشرق تا والمغرب او طرف ته مغرب تا ولكن البر لیکن نیکی من د هغه چا نیکی دا یا ولكن البر نیکی خدا د من هغه څوک امن چې ایمان وروړي بالله په الله باندې والیوم الاخر او ورځ د قیامت باندې یعنی صرف په تحویل قبلی پر ایمان خلدین علاوه ډیر احکامات نور دی په کې بحث وکړي من امن څوک چې ایمان وروړي بالله په الله باندې والیوم الاخر او ورځ د قیامت باندې والملائکه او په فرشتو باندې والکتاب او په کتابونو باندې ټول آسماني کتابونو باندې والنبیین او په ټول نبیانو باندې وآت المال او ورکی مالو علی حبه دغه په محبت سره ذویل قربا رشتہ دارانو ته والیتام یتیمانانو ته والمساکین او مسکینانو ته وابن السبیل او مسافر ته والسائلین او سوال کوونکو ته وفر رقاب د غلامانو په آزادۍ کې هغه ته ورکی او غلام ته ورکی نه د غلامانو په آزادۍ کې ورکی واقام الصلاه او قیم منزنا واتى الزکات او ورکی زکات والموفون او پورا کوونکي دي بعهدهم د خپل وعدو اذا عاهدوا هر کله چې وعده وکړي والصابرین او صبر کوونکي دي فی البأساء پتنګ دستای باندې فی البأساء مالی تکلیف باندې پتنګ دستای باندې والضراء او په جانی تکلیف باندې یعنی په مرض باندې وحین البأس په وخت جنگ کې
اولئک الذین دها خلق دې صدقو چې رښتونی دي و اولئک هم المتقون هم دا خلق پرهیزګاران دي. ليس البر ندني کی ان تولوا دجدا سو وګرځي وجوهکم مخونه خپل قبل المشرق طرف ته مشرق ته والمغرب او طرف ته مغرب ته ولكن البر او ندني کی من د هغه چانی کی آمن چې ایمان وروړو بالله په الله باندې والیوم الاخر او ورځ د قیامت باندې والملائکه او فرشتو باندې والکتاب او ټولو کتابونو باندې والنبیین او ټولو انبیو باندې وآت المال ورکی مال علی حبه د هغه په محبت ذوی القربى رشتہ دارانو ته والیتام او یتیمانانو ته والمساکین او مسکینانو ته وابن السبیل او مسافرو ته والسائلین او سوال کوونکو ته وفي الرقاب د غلامانو په آزادۍ کې فی الرقاب معنا سټونو په آزادۍ خو مطلب د غلامانو آزادول دي واقام الصلاه او قیمی منزنا وآت الزکات او ورکی زکات والموفون او پوره کوونکي بعهدهم د خپل وعده اذا عاهدوا هغه وخت چې وعده وکي چې کله وعده وکي خپل وعده چې کوم دي پوره کړي والصابرین او صبر کوونکي فی البأساء پتنګ دستای باندې والضراء او په سختۍ باندې فی البأساء په غریبۍ باندې په سخت غریبۍ باندې هم صبر کوي مطلب په مالی مشکلات راشي صبر کوي والضراء او په سختۍ باندې یعنی مرض وغیرہ پیراشي جانی تکلیف هم صبر کوي وحين البأس او په وخت جنگ کې اولئک الذین دها خلق صدقوا چې رښتونی دي واولئک هم المتقون هم دا خلق پرهیزګاران دي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إله العالمين تسلم الرازش زمون دي وارثو إنهم معاف دې څومره خلک چې کوتاهي زمون شي موږ معاف الله دا درس زمون د خپل رضا وګرځي. إله العالمين د ټول مسلمانانو رازش خدای دې څو بیماران دې ټول ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي څومره قرضداري قرضونه اخلاص الله څومره پریشانه حالې پریشانه ختم کړي. إله العالمين دې څومره خلق او رزق لن تنگ دي إله العالمين رزق فراخ کړي. إله العالمين څومره مسلمانان به کور دي کورونه وتورکي څومره خلک به اولاد دي نیک او صالح اولاد وتورکي الله دې چا اولاد صالح نه دي خدای پاک فرمان بردار نه دي فرمان برداري ورله وګرځي څومره حق بنديوان دي د بند نه ذات کی او ټول ته د قران فوها د قران فهم راکړي الله مون ټول په قران مجید باندې فوها دي. إله العالمين مون ټول په قران مجید د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي زموږ وی واړه نارینه زنانه ټول دیندار او قران خان په زنانو مو د حیا او د عزت صادرونه راواچي زموږ د مسلمانانو د عزتونو خیال وساتي. إله العالمین د ټول ناراضي شي د ټول سره د رحم او د کرم معامله وفرمایي. إله العالمین مو سره خپل مدد او نصرت شامل حال کړي. إله العالمین د فلسطین د مجاهدینو سره خپل مدد او نصرت شامل حال کړي د هغوی د مالونو د جانونو د عزتونو حفاظت په خپل قدرت او طاقت سره وفرمایي. إله العالمین د عام فلسطینیانو مسلمانانو د هغوی د عزتونو د مالونو د جانونو حفاظت په خپل قدرت او طاقت سره وفرمایي. الله فتح او کامیابی مسلمانانو مجاهدینو ته ورکړي. هغه په مقابله کې کوم اسرائیل د الله د خپل قهر او د غضب په سپېړه باندې إله العالمین په کومه خوره چې مسلمانانو ته د کافرانو د وجه تکلیف رسیږي او کافرانو د تکلیف رسي إله العالمین د خپل قهر او د غضب په سپېړه د کافرانو إله العالمین اسلام غالب کی کفر مغلوب کی مسلمانان غالب کی کافران مغلوب کی الله زموږ د ټول خاتمه بالخير او بالایمان کی وخت ځن قدم د زړه په صدق سره په جبه زموږ د ټول مسلمان د کلمه چې لا اله الا الله محمد